حلال بخوري حلالو کې برکت ته حرامو کې برکت نشته حلال رزق چې خوري د حلالو ډیر لوی خیر دی په حلال رزق کې حرام سړی حضرت انس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص صحابی دی لس کاله د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی دی یو ځل حضور پاک ته عرض وکړه الله رسول ما ته داسې دعا وکړه چې ما الله مستجاب الدعوات کی ناشنا دعا ده چې زه څه غواړم چې خدای پاک هغه څه کوي حالانکه دته رسول الله مبارک درې دعاګانې کړې دي مور راوسته ام سلیم او رسول الله مبارک ته کېنو او ورته وایي انیس خادمک دا انس ګوټې د خدمت کوي فادعو الله له د خدای نه د لپاره سوال وکړه نو رسول الله مبارک ولا داسې دعا وغوښته اللهم بارک له فی عمره وماله وولده خدای عمر کې مولا برکت واچوه مال کې مولا برکت واچوه او بچو کې مولا برکت واچوه نو هغه دعا د پیغمبر مبارک قبول شو اخره کې دی بصرې ته تللی دی او دا حضرت انس په بصره کې آخر من مات من الصحابة بالبصرة په بصره کې اخیری صحابي دا وفات شوی دی په بصره کې او د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم صحابه سره ملاقات شوی یو پکې حضرت انس ابن مالک دی نو دی وی د حضور پاک دعا راته ولګېده وی د خلکو باغونه په کال کې یو ځل میوه کوي زما باغ په کال کې 2 ځله میوه کوي مال کې برکت دا شو او په عمر کې برکت څه دی وی سلو تقریب بلکې سلو نه وړېدلې ما نه مې غاښ پرېوتې دی نه مې ګیره لا سپینه ژوېده دا د عمر برکت ټیک ټاک هم برابر او اولاد کې برکت څه دی وی تر اوسه پورې ما 2 کم سل بچین وسی ولیدل 2 کم سل بچین وسی مې ولیدل او نور دې پکې خدای خیر واچي چې نور څونه را روان دا برکت نو هغه حضور پاک نه بل سوال کوي الله رسول ما ته داسې سوال وکړه چې زه مستجاب الدعوات شم چې زما دعا قبلیږي چې زه څه دعا کوم چې الله قبلی رسول الله مبارک ورته عجیبه لفظ وایي تاسو ته هم وایم که کوم انسان وي زری مستجاب الدعوات شم زما کومه دعا کوم قبلیږي نو دا ټکی دی هر سړی د دې اهل ګرځېدی شي هر سړی نه مستجاب الدعوات ګرځېدی شي رسول الله مبارک ورته څه فرمایي وی حلال وګټه حلال وخوره بس حلال کما اور حلال کاو حلال وګټه حلال وخوره بس ولې چې کم انسان ترغیب و ترهیب کې د منذری علی کی چې کم انسان حرامن وړی وخوري حرامن وړی یون وړی 40 ورځو پورې د دعا نه قبلیږي بس خبره خلاصه شوه موږ چغې وو که نه الله زموږ دعا نه قبلیږي زنانه چغې وي زموږ دعا نه قبلیږي سړي چغې وي چې تهجد ورته پاسېدم د دعا مې خلش نه شوه نه قبلیږي سوره یاسین حاجت پوره کېږي هغه لولم دعا نه قبلیږي سارا و ماخام خدای ته چغې وام دعا ته حضرت موسی علیه السلام په لاره روان دی جلیل القدر پیغمبر دی او یو سړی لګیا دی دعاګانې کوي او داسې دوا دی سړي شروع کړې ده چې جاړي او ګیره ټوله د اوښکو نه ډکه ده او د الله صفتونه کوي یا الله یا الله یا الله ته مهربانې خدایه ته دعا قبلې الله زه محتاج یم ستا چاته دا د خدای صفتونه او صفتونه او لګیا دی رب العالمین ته حضرت موسی علیه السلام شاته ودرېده چې دا سړی خو زما امتي دی زه خو یې لا نیم لیدلې خو چې دې دعا کوي زه پې امین ویم دا قبلېدو والا دعا ده تا به څنګه خدای نه قبلی دې جړا ته وګوره دې لاس چې دا وجود یې رپي د الله د یارې نه دې رپېدلو ته وګوره دې چغو ته وګوره او یوازې لګیا دې څوک شته دې نو باندې ته صحرا ته راوتې دې خدای ته چغې وایي شکل یې دا غریبۍ او دا جزای جوړ کړی دی او شکل شاته ورته غلې غوندې ودرېده چې دې دعا کوي زه به پې امین ویمه فورا جبریل علیه السلام راغی موسی څه چل دی وی د دې سړي دوا ته حیران شوم د دې جړا ته حیران شوم عجزۍ ته ورپېدو ته چغو ته او د بیریا دعاګانو ته دته ودرېدم چې دې دعا کوي زه به پې امین ویم قبلیږي راځه وی د ده نه قبلیږي راځه ته چا به د ده نه قبلیږي ولې نه قبلیږي وی حرامې ګېډه کې پراته دي جامع چې اچولې د هغه حرامه ده کم ځای کې چې اوسېږي هغه هم حرام دی بس خبره خلاصه شوه جامه حرامه خیټه کې حرام او کم کور کې چې اوسېږي هغه حرام وایي دې چغې کنه خدای ته نه قبلیږي خبره خلاصه شوه نو که ځان نه مستجاب الدعوات جوړول غواړي چې زما دعا دې قبوله شي او زه کومه دعا کوم خدای قبوله کړي حرام پرېږده بس
توبه وباسه د حرامونه. ځکه رسول الله مبارک فرمایي هغه لحم نبت من سحت چې کومه غوښه د حرامو نه زرغونه ده فالنار اولا دې سره اولا بها دې سره اور لایق دی. بس خبره خلاصه. حرام خرڅه دا شی حلال رزق خوره دعا به د خدای قبلی. حلاله جامه اچوه دعا به د خدای قبلی. حلال کور کې اوسېږه دعا به د خدای قبلی. او که دا حرام خوري کې په قلار کې نه فریادونه مه کوه زما دعا کوم ونه قبلیږي دعا کوم ونه قبلیږي دعا کوم ونه قبلیږي څه به قبوله شي. غوا باندې ټوله ورځ پردی ګیا خورې پردی شوتل پې خورې په میخه باندې ټوله پردی بوساړه د شپې راوړې هغه پې خورې خشاک باندې چې اور بلې ټوله ورځ پردي خشاک راوړې هغه پې خورې د سړک بوټي وې هغه راوړې بل خورې بل خورې هغه پې راوړې کم ځای نه به قبوله شي. قبلیږي شپې وځي او سبزی پردی کې دی پردو وږو له ننه وځي او چې زه دسماتې کوم او دوه درې رامات کې جیب کې واچوئ په بچو یې مه خورئ په خپله یې مه خورئ څه پې مه خوره که نه مه د لوږې خو نه مرئ. قبر له به نه ځي ته اخرت له به نه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یو صحابي راغی الله رسوله که زه د الله په لار کې وجنګېږم مقبلا غیر مدبر مخ په مخ شات کېږم هم نه کوم خوا به ځم وایي جنت ته. چې دا سړی لاړ حضور پاک صحابي ورولېږي دا سړی راواړوئ ردوه راویړوئ چې راوسته وی تاسو وی مې که د الله لار کې د کافرو سره وجنګېږم مخ په مخ او شاکوم هم نه نو ماله به خدای څه راکړي تا وی جنت. وی نه یو خبره واوره وی که د الله په لار کې مخ په مخ وجنګېدې الله لار کې کافرو سره او شهید شوې بالفرض بیا د خدای جمدي کړي. اگر چې بیا نه جمدي کېږي بیا د خدای جمدي کړي او بیا دغسې وجنګېږي او بیا شهید شوې بالفرض بیا د خدای جمدي کړي او بیا هم دغسې وجنګېدې الله د رضا دپاره کافرو سره او بیا شهید شوې هله به جنت ته ځې چې پردې قرض در باندې ني او چې دومره دا ګوته مبارکه یې داسې کړه چې دومره پردې حق در باندې پورې جنت ته نشې تلې. الآن جبریل اوس جبریل راغی وقال لي هکذا ماته دا خبره وکړه. موږ څونه حرام خوري څومره مونږ حرام خورو بچو دپاره قسم په خدای که دې پکار شي ښځې دپاره والله که دې پکار شي خویندو دپاره زما په رب که دې پکار شي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته و بنیه. خود قیامت په ورځ به یو بل نه تښتي بیا هغه بچې به دې پکارېږي چې حلاله دې وله وګټه او ده پې علم وکړو د پې قرآن و او دې د قرآن تلاوت کړي او تا نه پاتې یو دې منځونه او دسونو ذکرونه کوي دا نور دې نه پکارېږي. دا نه ولې خیرات خرابی د پردو دپاره هلته نه پکارېږي. او چې لال مړ شو بیا دغه څلوېښتي مالوېښتي د خلکو د خاطره کې در پسې وکړه چې خلک وایي پلار پسې ډو خیراتونه هم څلوېښتی شریعت کې نشته نه جمعې شته او نه څلوېښتی شته او نه پکې درېمې شته دا هم په شریعت کې نشته. خیرات هر وخت کولی شي او هر ځای کې کولی شي او دا مخصوص چې مونږ کو دا په شریعت کې نشته. دا نه صحابو کړي دي او نه رسول الله مبارک کړي او مونږ خلک یې څه لکو مونږ ډېرو خلکو ته وایه لکه غریب یې مه کوه دا سخاتونه او دا شی مه کوه وی خلک وایي چې اړو د پلار دپاره اړو څه ونه کړل دا به ریا تشوار سره ډب ته وغورځېدل. زمارونو لومبی خبره د حلالو قاري طیب